بسم الله الرحمن الرحيم. حامدا ومسليا ومسلما أما بعد. د مال او اولاد د حفاظت د پاره یو ښکلی مجرب عمل درته ښیم، خو زما عزتمندو د هغې دپاره خپل یو ټیم خاص کړی شوی دی چې کوم انسان په دنیا کې زندگی تیروي او د هغه سره لږ څه مال وي یا د هغه کور والا او اولاد دی یا دی په خپله باندې یوازې دی وایي چې یاره زه الله رب العالمین زما دین او دنیا چې کم دی دا محفوظ وساتي، اهل و عیال اولاد مې د هرې بلا نه محفوظ وساتي، راکړی شوی مال چې الله رب العالمین ما ته راکړی دی او دا د هر بلا و مصیبت نه محفوظ وساتلی شي. نو دې انسان دپاره یو مختصر عمل ښیم. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نے نقل شوی دی. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ مبارک نے نقل شوی دی چې کله انسان د جمعې پر ورځ باندې د جمعې منځ وکړي نو دغه انسان د جمعې مانځه نه بعد دا 3 سورتونه ووایي: سورت فاتحه د الحمد نراواله تر د ولد ضالین پورې، او ورسره قل هو الله احد، سورت اخلاص قل هو الله احد، او قل اعوذ برب الناس. چې کم انسان دا 3 سورتونه سورت فاتحه، الحمد، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الناس د سر نه راواله تر د اخره پورې 3 کرته ووایي نو انشاءالله چې د دې جمعې نه چې دا عمل وکړو د راروانې جمعې پورې به دا انسان او د دې انسان مال دولت او د دې انسان اولاد اهل و عیال به انشاءالله د بلا او مصیبت نه محفوظ وي. چې څومره ملګري دا په خپله ګوري هغه د هم په دې باندې دا د په خپل عمل کې راولي او په پوه یقین سره دی کوي او نورو ملګرو ته د هم دا عمل وښیي، ځکه په دنیا کې هر قسم حالات په انسان باندې راځي. نو چې د دغه مصیبتونو نه او د دغه حالاتو نه موږ او تاسو الله رب العالمین وساتي، نورو ملګرو ته هم ورسوئ، په خپله پې کوم د عمل کولو توفیق دې په الله پاک موږ ټولو ته رانصیب.